زما عزیزانو چا چې جهاد ونکو جهاد نه بغیر ایمان ناقص ته جهاد نه بغیر ایمان نه جوړیږي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لقی اللہ چاچ اللہ سر ملاقات کو یعنی میدان حشر کی چیزوں خدای سر ملاقات اکڑی دا قیامت پورز بغیر اثر من جهاد داسی حال کی چی دغ پا جسم باندی دا جهاد سے ظاہری یا معنوی اثر نوی کنا ظاہری اثر دا چی پا جسم باندی بدن باندی سے زخم نو میدانی جهاد کی بدن سے زخم نو جوړ شوی معنوی اثر دا چې جهاد لاره کې تکالیف مشقتونه گرد غبار مال خرچ کول وغیره دا نو دی به خدای سره ملاقات کړي کنه په داسې حال کې چې وفيه ثلمه د دین د ایمان کې به نقصان وي ایمان به ناقصی کنه مرخود شهید وی پشلنگا د سپینو تورو کی مرخود شهید وی پشلنگا دس بنو ترو کی ورکی دی سلگیش زن کدن پا بسترو کلا